چې آیا یوم عرفه باندې روژه نیولل دا به موږ د پاکستان مطابق نسو که د سعودي مطابق بنیسو دا غټه مسله ده. عام طور باندې عوام الناس کې یو مغالطه موجوده ده هغه دا چې کله سعودي کې یوم عرفه نو موږ روژه نیسو اور کال ته عرفه نه دلته روژه نیولل جایز ندی. دا خبره غلطه ده. اور بعضی طبقات زموږ دي مسلمانانو نه په دې خبره مې دومره سختی کوي چې په یولې ګران دي خاص کر عوام الناس چې تاسو نو کې وجه څه ده هغه چې عرفه غلطه ده دلته خو نه ده. ندی باندې مارت لس اقوال ذکر کو کم از کم چې یوم عرفه ته یوم عرفه د دې وجه نه ویل کی چې حاجیان ته عرفات میدان ته وځي بلکې دین اعلان نه وجوهات نور هم دي هغه ته نه ګوري د یو خبره ذکرې دي ته ګوري لګ علماء سره کېنه علماء نه تاسو کا بیا درته مسلې پته ولېږي. خو بهرحال مونږ دې باندې ډېر شدید ضرورت محسوس کو چې د خلکو منځ کې یو غلطه مسله مشهوره چې دې تدارک وکړي شي. مونږ بیا الحمدلله 2 کاله په هغې کتاب باندې کار وکړو. بیا 13 کال مونږ یو ورکوټي شان رساله په دې باندې ولیکله هغې نوم دی یوم عرفه کې روزې کا تحقیقي جایزه. دې کې مونږ دا کار وکړو چې د یوم عرفه وجه تسمیه څه ده هغه مو راغونډ کړو. یوم عرفه باندې روژې نیولو فضیلت څه دی هغه مو پکې بیان کړو. بیا د پاکستان مستند لس دارالفتاګانو موږ فتوا په دې باندې وغوښتله چې آیا یوم عرفه کې د سعودي مطابق روژه نیولل پکار دي که پاکستان مطابق پکار دي. ندی کتاب کې لس فتوی موږ 12 فتوی 12 فتوی موږ ذکر کړي دي. هغه کې د جامع فاروقیه کراچي دارالعلوم کراچي بنوري ټاون د کراچي مدرسه جامع اشرفیه اور دین علاوه چې پاکستان کې کم غټي غټي مدرسې دي تر دې پورې چې دارالعلوم دیوبند پکې فتوا هم شته. بیا بعضو خلکو اعتراض او چې تاسو د خیبر پختونخوا د پښتنو مدرسو تذکرہ نشته. ندی کې د جامع ابي هريره د نوشهره د جامع عبدالمولانا عبدالقیوم حقانی سے مدرسې فتوا هم شته. د جامع عثمانیه پېښور هم فتوا پکې شته اور د امداد العلوم د مسجد درویش فتوا هم شته. د زموږ پښتنو مدرسې دي هغه هم دا ذکر کړي چې یوم عرفه په ورځ مې روژه نیولل د پاکستان مطابق ټیک ده سعودي سره نیولل ټیک نه دي. او دا خبره کوي چې سعودي سره چونی ولا روژه نه کیږي دا خبره غلطه ده. دې کتاب کې مونږ ذکر کړي. بیا دین علاوه مولانا محمد الیاس ګومن صاحب دامت برکاتهم علیه یو تحقیقی مضمون دی هغه په کې ذکر کړي او ډاکټر رضی الاسلام ندوی صاحب رحمت الله علیه پته نشته ژوند دی کو وفات شوی دی دغه مضمون دی هغه هم دې کې ذکر کړي دی هغه د کتاب کې تفصیلی موجود دی. خو بهرحال چونکې دا کتاب ما خپل لاس نه وتلی دی الحمدلله خپل نظر نه دې کې د چی د یسو دلایل او تذکره درته کوم. یو خو دا خبره یاد ساتي شریعت صرف د سعودي او صرف پاکستان ته نه دی راغلی بلکې شریعت پورا دنیا د لپاره راغلی دی. چې کوم ځای کې مسلمان دی هغه په اسلام باندې عمل کوي په شریعت باندې به عمل کوي. نه سیده کنه ده شریعت په خاص کې نه چې دا سعودي دی او د پاکستان دی او د هندوستان یا د افغانستان یا د بنگال دی دا خبره غلطه ده. اسلام یو عالمگیر مذهب دی دا پورا دنیا د لپاره راغلی دی او شریعت احکام د سیدی چې دی کې انسان الله پاک حرج کې نه اچي تکلیف کې نه اچي. دیو جن قرآن کې بار بار الله پاک د دې تذکرہ کوي چې دین کې حرج نشته دی. اور حدیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یسروا ولا تعسروا تاسو خلکو ته دین آسان کې ګرانوي ما ورته او بشروا خلکو ته خوشخبریانې ورکي يروي ما دا د اسلام مزاج دی. عقلی طور باندې کومه دا سوچو مونږه اوس یو جدید ټیکنالوژي ساينس دور سره تیریږو په یو سکند کې پورا دنیا ته خبره رسیږي چې فلانکی ځای کې دا کار وشو. انده سیده کنه ده ستا پاکستان کې یو ځای کې هنګامه وشي پورا دنیا خبره وي. اوس مونږه جدید دور سره تیریږو چې الته یوم عرفه وي سعودي کې نو مونږ ته پته ولګي او چې دا ساينس ترقی کړي دا 50 یا 80 کال کې دینه مخکې خو نه ټلیفون نه موبایل نه د کمیونیکیشن دا سره یو روابط. کچری ته دا وایي چې سعودي کې کله یوم عرفه وي نه دلته هم یوم عرفه ده کني نه دلته یوم عرفه نه ده نه زه بیا تا نه دا تاسو کوم چې د سل کاله اعتبار کا 1100 کاله وروسته کوم مسلمانانو روژه نیولې هغې سره رسېدی هغې کې خو خلکو ته دا پته نه لګي چې کوواړ کې څه کېږي انګو کې څه کېږي
یو سړی بانګو ته کوار ته لاړ ولته به معلومات وکړو بیا برالو دلته به خلک خبر نو بیا د 300 خلکو کومو 300 کاله مخکې چې کوم خلکو روشن ولې غي باندې بس حکم لګي چې غټی کو غلطه و دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان کړی دی صوموا لرؤيته افطروا لرؤيته تاسو روزه نیسئ چې کله تاسو میاشت وګورئ تاسو روزه متوي چې کله میاشت وګورئ تاسو اختراله کې چې کله میاشت وګورئ نرویت هلال دا معتبر دی میاش قتل معتبر دی نه دا چې هغه علاقې ولولي دغه موږ لپاره دلیل ګرځي دي او بل ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و اذا رايتم الهلال فصوموا تاسو چې کله میاشت وګورئ نو بیا تاسو روزه ونیسئ و اذا رايتموه فافطروا تاسو چې کله میاشت وګورئ بیا غنه پس اختر وکړئ شریعت کی بنیاد میاش قتل دی نه دا چې یو ځای کې اختر دی یا روزه د غي مطابق به زه تابعم زه به د غي تابعداري کوم نه ته خپل جد جهد کې دیو جنا میاش ته قتل د مسلمانانو باندې بعض حالاتو کې واجب دي چې میاش تو ګوره نرویت هلال دی د پر بنیاد دی اور کچری بالفرض او محال ته د وای چې نه سعودي سره مونږ به یوم عرفه روزه نیسو اور د سعودي سره به اختر کو نه علماء اختلاف مطالعه ته اعتبار ور کړی دی اختلاف مطالعه دي ته ویل کیږي چې کوم لری علاقې دي هر علاقې ولا بخپل میاش ګوري یو علاقې ولا میاش قتل د بلی علاقې د پرا دلیل نشي ګرځي دی اگر چې امام ابو حنیفه رحم الله نه یو قول دان کړل دي چې یو ځکه چې میاشتو قتل پورا دنیا کې بس هغه میاشت قتل کافی دي خو جمهور علما او رائے دادا سره د صاحبینو چې د یو ځکه میاشت قتل پورا دنیا د پرا حجت نه دی اور غټم کې خو ساينس ترقی نه وکړي اوس خو ساينس ترقی وکړه موږ ته دا پته ده دلته کې اوس د ورځې یو نیمه بجه ده او امریکای کې د شپې یو نیمه بجه ده صحیح ده کنه 12 غنټه فرق دی اندغه رنګه بعضو ممالک سره موږ د 10 غنټې د 9 غنټې د 15 غنټې شپږ غنټې و غنټې فرق دی سره به سکی اوس کيو سړی دلته وی چې پاکستان کې جمعې موز وخت یې امریکای کې د جمعې موز کوم دغه جمعې موز کیږي شپې یو نیمه بجې زما وخت غي د پر دلیل نه دی هغه وخت ما د پر دلیل نه دی ناقل هم د تقاضا کوي چې د یوز میاش قتل بل زیاده پر دلیل نشي ګرځي دی او بیا پریشانی څه ده لیبیا تیونس مراکش اټلی اندلس قسطنطنیه دا علاقې د یو ورځ مخکې د سعودي نه میاش ګوري او کته وی چې نه د سعودي د یوم عرفه سره روشنی ولل پکار دي حالانکه الته تیونس مراکش او لیبیا کې اختر دی نه د سعودي د یوم عرفه کچري غید پر حجت ګرځي نه غیب د اختر په ورځ باندې روزه نیسی اور روایت کې رغلی دي د صحیح مسلم صحیح روایت دی صحیح بخاری روایت دی صاحب کرام فرمایي چې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم وای موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم منی کړو د سنا چې تاسو روزه منی سي په فطر په اضحا باندې غټ اختر باندې او په ورکوټي اختر باندې روزي نیول شریعت کې جایز نه دي حرام دي هغه خلکو سره به سکے او بیا دې طرف ته نیوزیلند او استرالیا دا د سعودي عرب نه لس غنټې مخکې دي دیو سره بیا سکے دیو جن شریعت وی چې هر علاقې د پر رؤیت هلال میاش قتل خپل معتبر دي د بلې لری علاقې ولا میاش قتل غیر پر معتبر نه دي هغه علماء مس کې اختلاف دي سو کوئی 400 میل سو کوئی 450 میل سو کوئی 500 میل چې دومره فاصله به د اختلاف مطالعه ته به اعتبار شته دي پېښور چونګي موږ نه 100 کیلومتر دی زګه چې الته کې کله میاشتو کتل شي موږ د پر دلیل دي دا نږدې دي خپل کې خو سعودي عرب موږ نه ډیر زیات لري دي 400 میل نه زیات لري دي دیو چې نه د غو میاش قتل موږ د پر حجت او دلیل نه دی او بیا صرف دا نه د ترمذی روایت ته حضرت قریب رحمت الله علیه فرمایي چې زه ام فضل بنت حارث رضی الله تعالی عنها شام ته ولي ګلم حضرت ماویہ رضی الله تعالی عنہ التماس کار وو زلړم هغه کار پسې روایت ته خاطر ترمذی روایت درته نقل کوم و ایمان ته چې شام کې سکار او غام وکړو په شب جمعه باندې یعنی سبا ته جمعه ورځ وا مونږ په شپې باندې میاشت وکتله ما خپل وکتله مونږ کې ګڼ شیخ خلکو وکتله تر دې پورې چې حضرت معاویه رضی الله عنه چې غوښ کې امیر المؤمنین غنده میاشت وکتله وای مونږ الته روزه ونیوله وای زه یو میاشت بعد واپس
مدینه منورې یا مکه مکرمه ته رالم وی حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ ما نه تاسو کو چې ایک اورب تاسو شام کې میاش کله کتلی و وی ما ورته چې مونږه میاش کتلی و په شبي جمعه باندې یعنی سبا ته جمعه و مونږه په شپه باندې میاش تو کتلی مته ایتاو کتل مور ته چاو جی ما وکتل مونږ سره ډیرو ګڼ شیخل کو کتل تر دې پورې چې حضرت معاویه رضی الله عنه په خپل باندې وکتل وی مونږ د جمعې نه روزین جمعې ورځ نه به مونږه روزا ونیوله وی حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایلو چې مو خو دلته میاشتو کتل په شبه هفته باندې یعنی سبا ته هفته ورځ نن شپې باندې مونږه میاشتو کتل نو مونږه خروجه شروع کړي په هفته باندې وی بیره تو فرمایلو چې ایک اورب یا به مونږه 29 روزي نیسو میاشتو ګورو سبا ته به اختر کوم اور کا 29 په شپې باندې مو میاشتو نه کتل نه 10 روزي به پورا کو بیا به په یکم باندې اختر کوو وی ما ورنه تاسو کو چې ای عبد الله بن عباس رضی الله عنهما لا تکتفی آیا موږ د پره کافی نه ده رؤیت معاویه و صیامه د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ د میاش قتل او رجانی ولل د موږ د پره کافی نه دي وی عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایلو لا نه دا قتل موږ د پره کافی نه دي ها کذا امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا امر کړو چې هر علاقې ولا بخپل میاشت ګوري په دې خبره باندې تاسو پوه شئ بیا علامه ترمذی رحمت الله علیه د دې حدیث نه پس لیکي چې دا حدیث صحیح دی حسن دی غریب دی او بیا ور سره لیکي چې د اهل علم په نسبت باندې والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم فاهل علم په نسبت باندې په دې حدیث باندې عمل دغه دی ان لكل اهل بلد رؤيتهم چې هر علاقې ولا په خپل باندې به میاشت ګوري د اهل علم د اهل حدیث او د لوی علما فقها په نسبت باندې عمل د چې هر علاقې ولا په خپل میاشت ګوري نه دې حدیث نه هم د معلومیږي چې خپل علاقې ولا خپل رؤیت وکړي او دا خبره کول چې یوم عرفه باندې کا سعودي سره چا روزه ونونی لا دل دې نسی نه د شیطان روزه نشي الله اعوذ بالله دې کتاب کې مونږه 12 فتاوی ذکر کړې دي بیا ته نرشه د 12 فتاوی جواب ورکا دیو جن د خلکو منځ کې کم یو غلط رواج موجودي علماء ذمہ داری ده چې د خلک په دې باندې پوي ها دا تاسو ذهن کې وي مونږه پاکستان کې عام طور باندې رؤیت هلال 2 کمیټې دي یو مرکزی کمیټه ده چې مفتی مونی بھی چیئرمین دی او یو دلته زمون خیبر پختونخوا مفتی شهابالدین پپولزی سے بھی چیئرمین دی رؤیت هلال کمیټه د صوبایي سطح باندې زه بخپل باندې د صوبایي کمیټې په کول باندې عمل کوم رؤیت مرکزی کمیټه باندې مونږ تحفظات دي جن دغه خبره مونږ د قابل حجت نه ده هغه باندې الحمدلله کتابونه لیکلي شي کاغي باندې زه باس کوم بیا ډیر کافي ټیم ولګي او بل زما دا کمیټه 1856 کې 1860 کې جوړه شوې ده یو یونیورسل 200 کال تاریخ ته زما دی کمیټي چې کما مفتی پپولزی صاحب کمیټي ده او ساده کمیټي اوس 1960 65 یا 70 کې جوړه شوې ده ټول 50 کال نه کی او تل د نارپاسي چې نه دا کمیټي ټیک نه ده ما تاریخ د یو یونیورسل 200 کال ده او ستا تاریخ د 50 کال نه ده اور غزان د پر حجت ګرځي او دا نه ګرځي او دا کمیټي انګريزانو دور کې تسلیم شوې انګريزانو دور کې به دې کمیټي فیصله کوله انګريزانو به منله کفارو د دې کمیټي فیصله منله د دې وجه نه موږ خپل باندې اگر چې صوبایي رؤیت هلال کمیټي ځان لپاره قابل حجت ګرځو او هغه سره سره زموږ خپل ځيلي سطح باندې رؤیت هلال کمیټي شته دي هغه موجود هم د ټولو خبرو موجود هم زموږ د بر خپل یوم عرفه ده چونکه زموږ صوبایي کمیټي اعلان هم کړی چې یکم تاریخ باندې به غټ اختر وي مرکزی کمیټي هم اعلان کړی چې په یکم تاریخ وي البته سعودي اعلان کړی چې په 31 تاریخ باندې زموږ اختر وي هغه خپل اختر دي زموږ خپل اختر دي هغه خپل یوم عرفه ده زموږ خپل یوم عرفه ده او کته وای چې نا کوم ورځ باندې حاجیان عرفات میدان ته راغون شي هغه یوم عرفه ده لکه دې ځل په کرونا وایرس باندې پابندي ده بعضی خلک به رضی اگر چې خلک رضی خو کم خلک رضی او کدا حکومت پابندي لګول چې بالکل حج بنوي بیا د هغه خلکو سره څه کول چې کله عرفات میدان ته اړو خلک نور وځي بیا وسکي بیا به یوم عرفه نه کوي خو بهرحال دې کې یو تفصیلی اختلاف ته ما کتاب کې ذکر کړی کاږي چې منطقي بحث کوم بیا به تاسو مشکلات شي او مناس په غیبه نه پويږي غیر علمي بحث دی خو بهرحال یوم عرفه باندې روزین ولل پکار دی بلکې پکار دغه چې کله نه یکم تاریخ شروع شوه دی بود جمعرات جمعه دغه ورځو کې نه مونږه پکار دی روزین ولې تر اغه نو عرفات پورې نو عرفه پورې
بیا یوم عرفه پوری بیا غنه پس اختر وی نه اختر باندې بیا سي روزه نیولل ندی پکار. इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। जज़ाकल्लाह।